نن محترمو د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د مازدیګر د مانځه نه بعد دا وظیفه یوه پیره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله پاک به هر قسم مسله ختمه کړي، الله پاک به هر دعا قبوله کړي، الله پاک به هر حاجت محترم دا پوره کړي. که ستاسو حاجت د کور وي، که ستاسو حاجت د دولت وي، که ستاسو حاجت د رشتې وي، که ستاسو حاجت امتحان کې د پاس کېدو لپاره وي، چې ستاسو څه قسم لا مسله وي چې سم وي، انشاءالله العزیز نن مازدیګر دا وظیفه صرف یوه پیره وکړئ او بیا د خپل رب نه، د خپل خالق نه، مالک نه، رازق نه، قادر نه دعا وکړه. داسې دعا وکړه چې بس قبولیت نه په محترم دا ولګي. او دا زنه نبی کریم علیه الصلاة والسلام و چې دا وظیفه تاسو وکړئ د جمعې په ورځ مازدیګر مانځه نه بعد، انشاءالله ډیره زیاته بهترینه فایده به یې په خپله هم وکړئ. څومره ستاسو ملګري د هغوی سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغوی ته هم فایده ورسېږي. کومه فایده ما ته میلاویږي هغه تا ته میلاویږي، کومه چې تا ته میلاویږي هغه بل چا ته میلاویږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام محترم مسلمانانو خویندو ورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د جمعې د ورځې ډیره زیاته مبارکه وظیفه ده. په دې ورځ د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کوم سړی دا وظیفه یوه پیره وکړي، الله پاک له هر قسم حاجت پوره کوي، الله پاک له هر قسمه دعا قبلوي، هر قسم مشکل له ختموي. د رشتې مسله د الله پاک په ښکلي مزېدار ځای کې رشته ورکړي، په داسې ځای کې چې د ده خواهش وي، په داسې ځای کې چې د جنۍ خواهش وي. انشاءالله العزیز ډیر زیات مضبوط کور او ډیر زیات مضبوط خانداني نظام به ستاسو وي. دغه رنګه که څوک دا وظیفه کوي د مال او دولت دپاره، نو الله پاک به مالامال کې محترمه. صرف نیت پورې ده، ستا څه نیت دی، په کوم نیت باندې، په کوم مطلب باندې، مقصد باندې دا وظیفه کې انشاءالله لازما به قبلیږي. د جمعې ورځ ډیره زیاته قیمتي ده. کوشش وکړئ د جمعې مانځله په ټایم باندې لاړ شي. کوشش وکړئ د بیان شروع کېدو نه مخکې جومات ته لاړ شي. کومې زنانه دي هغوی د کوشش وکړي چې د بیان شروع کېدو نه مخکې د ځان فارغه کړي او بیان چې کله شروع شي نو خپل کور کې په داسې ځای کې کښېني چې هغوی بیان د اورېدلی شي. ډېره زیاته قیمتي ورځ د جمعې او بیا پکې بعض علما فرمایي چې مازدیګر نه بعد دعا قبلیږي. او دا دې وظیفه کې نبي کریم علیه الصلاة والسلام ویلي چې خامخا به ستاسو دعا قبلیږي. نو نن مازدیګر دا مس نه کوئ، کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده دا به حاصله شي. که ستاسو خپل کور نه وي، پردو کورونو کې تنګ شوي، یا ستاسو خپل کور یې وړوکی، د هغې دپاره شروع کړئ. انشاءالله الله پاک په ذات یقین ساتئ، الله پاک به دا ځای نه ستاسو انتظام وکړي چې حیران اوسئ. دا بعضې خبرې داسې وي چې هغه د انسان په ذهن کې نه راځي، بس الله پاک هغه ان پن کې راکوي. کوشش وکړئ دا وظیفه سره نن لازما وکړئ. اللهم انك ملیک مقتدر ما تشاء من امری یکون. مازدیګر د مانځه نه بعد دا وظیفه په اخلاص باندې وکړه. یو پیره د دواړو جهانو سردار مبارک یاد کړی دی. کوشش وکړئ لږ بار بار یې ووایئ او بیا د هغې نه بعد دعا وکړئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده ورکېږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.